حدیث مبارک کی راضی د قیامت فورز باندې با الله تبارک وتعالى چې د بندنه د خپل حقونو تپوس کوي د ټولو نه اول تپوس په الله په خپل حقونو کې د مانځه کوي نو دا مونږ په دین اسلام کې یو اهم عمل دی حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د مسلمان او د کافر په مابین کې فرق په مانځه سره دی مقصد د حدیث دا دی مسلمان به مونځ کوي او کافر مونځ نه کوي دویم حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی مونځ چې دی دا د مسلمان معراج دی معراج المؤمن ورته ویلی شوی دی د مؤمن معراج مونځ ته د مؤمن معراج ولی ویلی شوی دی ځکه چې د معراج په شپه باندې نبی علیه الصلوۃ والسلام د الله جل جلاله سره براه راست خبرې کړې وي او په مانځه کې مؤمن د الله تبارک وتعالى سره خبرې کوي نو څنګه چې نبی علیہ السلام په معراج کې د الله سره خبرې کړې وي داسې مؤمنان په مانځه کې د الله سره خبرې کوي ځکه ورته معراج المؤمن ویلی شوی دی نو مونځ دا د مؤمن معراج دی د مونځ نه انکار کول کفر دی او د مونځ نه کول دا ګناه کبیره ده د مونځ په خپل ټایم نه ادا کول دا فسق دی نو مونځ په خپل ټایم باندې ادا کول فکار دی دارنګه د مانځه دپاره صفائی دا هم ډیره ضروری ده ځکه صفا انسان چې د به یو زړه ته اطمینان او خوشحالي وي دویم په کم کور کې چې صفا او مانځي خلک فاتح کېږي په دای کور کې به برکت هم وي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا تدخل الملائکة بیتا فیه سورة ولا کلب ولا جنب حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی داسې کور ته د رحمت فرشتې نه داخلیږي په کوم کور کې چې د جاندار سیس تصویر وي په کوم کور کې چې د جاندار سیس تصویر لګېدلی وي فوټو لګېدلی وي دغه کور ته د رحمت فرشتې نه داخلیږي دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی هغه کور ته فرشتې د رحمت نه داخلیږي په کوم کور کې چې سپی موجود وي سپی چې په کوم کور کې موجود وي دغه کور ته د رحمت فرشتې نه داخلیږي او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وي هغه کور ته د رحمت فرشتې نه داخلیږي په کوم کور کې چې جنبي انسان وي په کوم کور کې چې داسې سړی دی یا ښځه ده چې غسل پې اوښتی دی او غسل نه کوي دغې کور ته د رحمت فرشتې نه ځي د دې وجې نه په پلیته وجود سره په پلیت جسم سره په کور کې ګرځېدل دا کور د رحمتونو د فرشتو نه خالی کول دي کم کور ته چې د رحمت فرشتې نه راځي په هغې کور کې بیا برکتونه نه وي نو په کم کور کې چې تصویر لګېدلی د جاندار سیز په کم کور کې چې سپي پاتې کېږي په کم کور کې پلیت سړي پلیتې ښځې غسل پې اوښتی دی غسل نه کوي داسې په کور کې ګرځي نو دغې کور ته د رحمت فرشتې نه راځي چې د رحمت فرشتې نه راځي په دغې کور کې به سکون او آرام نه وي او په دغې کور کې به برکت نه وي نو کله چې انسان
جسم پلیت شو، کپڑا پلیت شو، لوخه پلیت شو، دا په ټیم سره پاکول ضروری دي، ورنه د دې سره په کور کې بې برکتي پیدا کیږي، د کور نه برکت اوچتیږي. نو د مانځه دپاره اولنی شرط چې دی هغه د خپل جسم پاکوالی دی. کو غټه پلیتی وي نو د هغې دپاره غسل کول، کو وړه پلیتی وي نو د هغې دپاره اودس کول. بیا دا اودس کول دا ځان له ډېر زیات لوی ثواب لري. حدیث مبارک کې راځي یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی کاش چې ما خپل رونه لیدلی وی نو، کاش چې ما خپل رونه لیدلی وی نو. صحابه کرامو ته ورته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبر ولې موږ ستا رونه نه یو، موږ ستا رونه یو که نه؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی انتم اصحابي، تاسو خو زما ملګري یئ، تاسو زما ملګري یئ. او نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل واخواننا الذین لم یأتوا، رونه خو زما هغه دي چې هغه لا نه دي راغلي. وروستو چې کم مسلمانېږي به، کم مسلمانان دي تر قیامته پورې، نبی علیه السلام وفرمایل دغه زما رونه دي، تاسو خو مې دوستان یئ، ملګري مې یئ. نو صحابه کرامو دې تپوس وکړ وی د الله پاکه پیغمبره یو سړی دی پستانه په تا باندې ایمان راوړي، نه تا لیدلی دی او نه یې ته یې لیدلی، نو د قیامت په ورځ به هغه ته څنګه پیژنې؟ تا خو خپل امتیان وروستو نه دي لیدلي، مونږ خو در سره پاتې کېږو، مونږ خو پیژنې، خو بعد کې چې کوم خلک مسلمانېږي خو ته نه پیژنې، نو په میدان محشر کې به هغه ته پیژنې څنګه؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی زه ستاسو نه یو تپوس کومه، ډېر شی اسونه دي تک تور دي، او په هغې کې یو اس داسې دی چې په دې مخ باندې سپین داغ دی، ټیکا دی، په مخ باندې سپین داغ دی، په تندي باندې، او په خپو باندې سپین دی. نو کم اس چې په تندي سپین دی او په خپو سپین دی، دی وی ستاسو نه په تورو اسونو کې خطا کیږي؟ نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبر هغه پکې د لرې نه پیژنده شي، هغه په تورو اسونو کې د لرې نه پیژنده شي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی دغه شان به زه خپل امتیان په میدان محشر کې پیژنم، ځکه چې دوی د اوداسه د اندامونو نه، د اوداسه د اندامونو نه، د دوی د مخونو نه، د دوی د لاسو نه، او د دوی د خپو نه به یوه رڼا خیږي، زه به یې پیژنم. کم اندامونه چې دوی په اوداسه کې انځي، د قیامت په ورځ به دغه اندامونه چمک وي، پړک به وي، رڼا به کوي، زه به د دې نه پیژنم چې دا زما امتي دي. او نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی په حوض کوثر باندې به زه انتظار کوم، او زه به ورته اوازونه کوم چې راشه ته زما امتي چې زه در باندې اوبه وڅکوم. نو کم انسان چې اودس کوي د قیامت په ورځ باندې به د ده د دغې اندامونو نه رڼاګانې خیږي. دومره لوی ثواب د مانځه دپاره اودس کول دا لري. یو ځل ابو هریره رضی الله تعالی عنه خپلو ملګرو ته ویل ماله لږې اوبه راوړئ زه پې اودس کوم. نو اوبه وله راوړی شوې، نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه په هغې اوبو باندې ډېر ښکلی ښایسته اودس وکړو. چې اودس یې وکړو نو په خندا شو، ویې خندل. نو هغې ملګرو ته وایي صحابه کرامو ته وایي تاسو خو زما نه تپوس ونه کړو چې ما ولې وخاندل؟ نو هغې ورته وایي ابو هریره ولې دې وخاندل؟ اودس دې وکړو ودې خاندل؟ نو موږ خو هم پوه نه شو ولې دې وخاندل؟ دغه شانتې یو ځل ما ته نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې ابو هریره ما له اوبه راوړه. وی ما له اوبه راوړي، دا د صحابه کرامو د نبی علیه السلام سره مینه ده ښه، اخکه انداز به یې د نبی علیه السلام خپله و. وی ما ته وی چې ابو هریره اوبه راوړه، وی ما له اوبه راوړي، وی نبی علیه الصلاة والسلام پې اودس وکړو. وی چې کله پې اودس وکړو نو نبی علیه السلام په خندا شو.
وی خندل وی ما ته تپوس ونه کو وی ما ته چې ابو هريره پوښتنه دې رانه ونه کړه چې ما ولې وخندل وی ما ته چې د الله پاک پیغمبر ولې دې وخندلو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې اے ابو هريره چې کله یو مؤمن انسان د مانزه د پاره اودس کوي نو چې کله د اوبو لپه په مخ باندې ورواچي کنه د سترګو نه چې څومره ګناهونه شوي دي هغه د اوبو سره لاړ شي وی چې کله د اوداسه د پاره د لاسونو په اوبو باندې وینځي کنه د دې لاسونو نه چې څومره ګناهونه شوي هغه د لاسونو نه اورېږي د اوبو سره لاړ شي او چې کله په اوداسه کې د خپې وینځي کنه په خپو چې د دنه څومره ګناهونه شوي کنه هغه ټول د دنه اورېږي او لاړ شي بیا بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم انسان چې 5 وخت مونږ ته 5 ټایم اودس وکي د ګناه نه داسې پاک شو لکه د مور نه چې اوس پیدا شو نو د مانزه او دس کول دومره زیات ثواب لري انسان دی د ورځې ګناهونه کیږي کنه سترګې دي چرته بې ځایه ځای استعمال شي لاسونه دي چرته غلط ځای ته ورشي خپې دي سړي ده کله په اختیار او کله بې اختیاره د ګناه طرف ته پرې لاړ شي ټوله ورځ د سړي نه دا کوتاهۍ کېږي د سترګو کوتاهۍ کېږي د لاسونو کوتاهۍ کېږي د خپو کوتاهۍ کېږي او ته 5 وخته اودس کوي دا واړه ګناهونه دي الله د دې اودس سره ختموي لرې کوي نو دومره زیات ثواب صرف په اوداسه کې دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای الطهور شطر الایمان دا صفائی نه د صفائی دا نیم ایمان دی صفائی څه شی دی نیم ایمان دی مطلب دا دی چې نیم ایمان خو درته په لا اله الا الله محمد رسول الله دی کلمې سره نصیب شو اوس په د غټو ګناهونو نه ځان ساتي او واړه ګناهونه د انسان نه کېږي نو هغه الله تبارک وتعالی د انسان نه په صفایۍ سره لر کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای صفائی نیم ایمان دی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والحمدلله تملأ الميزان الحمدلله ویل چې دی کنه دا تل ډکې د انسان د نیکو چې کم چابړې دی دا د انسان ډکېږي پس سره په الحمدلله ویلو سره بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بین السماء والارض نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی سبحان الله والحمد لله دا دومره زیات نیکی لري کنه چې د زمکه او د اسمان په مابین کې کوم خلا د داتې نه ډکیږي سبحان الله الحمدلله یو ځل دی ویل دومره ثواب لري لکه تر ځمکې نه واله تر اسمانه پورې دا ځای چې څومره خالي دی داتې نه ډکیږي دومره زیات ثواب لري بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والصلاة نور دا مونږ چې دا رڼا ده رڼا مونږ څه دی رڼا ده رڼا مطلب دا دی د قبر په تورو تیارو کې مونږ رڼا ده د لحد په تور تمونو کې مونځ رڼا ده نو کو دا غواړي چې ما قبر کې ځان ته رڼا کړلې نو د مونځ پابندي کوه دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والصدقه برهان صدقه دلیل دی دلیل صدقه څه شی دی دلیل دی صدقې چې کوم انسان کوي کنه دا د په ایمان باندې دلالت کوي ځکه صدقې کم سړی نه کوي شوم سړی نه کوي شوم سړی څه نه کوي صدقه نه کوي حدیث مبارک کې راځي وایي دا شیطان په شوم سړي باندې ډېر کوشش نه کوي شیطان په شوم سړي ډېر کوشش نه کوي وایي مړه دله دا بخل پوره دی ما ته دومره ضرورت نشته دی دا شومتوب دلره پوره دی دا بخل دی هسې غر کوي نو ما ته دومره ضرورت نشته دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی والصدقۃ برهان
صدقه دلیل دی. حدیث مبارک کې راځي وایي دا صدقه د الله غضب داسې ختموي لکه اوبه چې په اور ورواړی، اوبه چې په اور ورواړی اور پې مړ شي، دغه شانتې په صدقو سره د الله غضب څه کېږي؟ ختمیږي. نو والصدقه برهان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه دلیل دی. والصبر ضیاء، او صبر چې دا رڼا ده، نور دی. چې کله دې صبر کو نو تا ته په شریعت باندې تله آسان شي. او چې د هر چا خبره ځان ته مخې ته نیغه ودرئ نو د دین اسلام به بیا یو کارو ونه کې. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والقرآن حجة لك او عليك، دا قرآن یا ستا د پاره دلیل دی او یا پتا باندې دلیل دی. دا قرآن چې دی په میدان محشر کې به یا ستا سپارش کوي یا به ستا شکایت کوي الله ته، یا به ستا سپارش کوي الله ته چې الله د شپې خوبونه نه کړی او زه تلاوت کړی وم. الله داسې ورځ نه وه تېره شوې چې د زه نه وم راغستی. الله روزانه به د زما تلاوت کو، الله د جنت ته بوزه. یا به ستا دپاره دا قرآن څه کوي؟ سفارش کوي. یا به په تا باندې دلیل شي ستا خلاف به ودرېږي چې الله ګورې د زه نه وم راغستی، الله تا ورته لېږلی وم خو عمل یې را باندې نه و کړی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل قرآن یا ستا دپاره دلیل دی او یا په تا باندې دلیل دی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی هر انسان چې سحر کې کنا نو یا دې ځان هلاکونکی یا ځان خلاصونکی. هر انسان چې سحر کې داسې سحر کې چې یا د ځان د خلاصي لپاره کوشش شروع کړي او یا د ځان غرق کولو لپاره کوشش شروع کړي. نو بعضې خلک چې سار راپاسي نو د نیکو په کارونو کې منډه تړله شروع کړي، د الله د رضا دپاره منډه تړله شروع کړي. او بعضې خلکو چې سار سترګې وغړېږي نو شروع کړي په ګناه، ټوله ورځ په ګناهونو کې تېره شي. نو نبی علیہ السلام فرمایي وی بعضې خلک چې سحر کې نو څوک د ځان د خلاصون دپاره لګیا شي او څوک د ځان د غرقولو هلاکولو دپاره لګیا شي. الله تبارک وتعالی دې زمونږ هر سحر زمونږ د خلاصون وګرځوي. نو دې حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام فرمایي قرآن او منځ چې دی منځ دا رڼا ده رڼا. نو یو اودس کول حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وایي چا چې اودس وکړو په ښه شان سره اودس وکړو، په ښه شان سره اودس وکړو او د کور نه را روان شو دی جومات ته چې په لاره باندې دی کم یو قدم دی په هر قدم باندې الله تبارک وتعالی د ده یوه درجه اوچتوي، یو خطا یې معاف کوي په هر قدم باندې. او په کومو ځایونو چې د قدم ولګېدو د قیامت په ورځ به دغه ځایونه د دې انسان دپاره ګواهي کوي، ګواهي به کوي. نو چې کور اودس کوو کوشش کوه چې کور اودس وکړې نو مانځله مسجد ته راځه، مانځله راځه. دارنګې چې کله اودس دې په ښې طریقې سره وکړو نو بیا کوشش کوو چې ځان اذان لره ورسوئ. څه لره ورسوئ؟ اذان له. ځکه په دې اذان کې ډېر زیات ثواب دی، ډېر زیات ثواب دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کو دی خلکو ته پته ولګېده که نه چې په اول صف کې او په اذان ویلو کې څومره ثواب دی که نه، دوی به بیا د یو بل سره خسونې اچول، یو بل ته به یې نه پرېښودو. هر یو به وایي چې مخکې صف کې زه ودرېږم، هر یو تن به وایي چې دا بانګ اذان زه کومه. نو بیا به په دې باندې جګړه وه، نو بیا به د یو بل سره خسونې اچول. کو دې خلکو ته پته ولګېده چې په اول صف کې څومره زیات ثواب دی او په اذان ویلو کې څومره زیاتو ثواب دی. دارنګې چې کله دې اودس وکړو اودس په ښې طریقې سره کوه، هر اندام انځې چې نور څه نشي ویلی بسم الله پکې وایه. څه پکې وایه؟ بسم الله ورسره وایه. دارنګې چې کله دې اودس وکړو په ښې طریقې سره، اودس دې وکړو په ښه شان سره،
نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم انسان چې اودس وکي او د اوداسن ورستو دا دعا وي اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسانه دعا ده کنه کم انسان چې په خې طریقې سره اودس وکړو او د اوداسن ورستو دا دعا ویلا اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نو حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی فتحت له ابواب الجنه الثمانيه الله تبارک وتعالى د پاره د اتو وړو جنتونو دروازې کولاو کی دا تو جنتونو دروازې دته کولاو شي او ویلې شي دته چې کوم دروازه باندې داخليږي پاغه باندې داخل شي چې کوم دروازه ستا خوخه د پاغه باندې داخل شه نو چې کله دی اودس کو نو دا اوداسن ورس د دعا ضرور وایا اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې دا دی وی اسمان اعلان کېږي ستا د پاره د جنت اته دروازې کولو شي بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم انسان چې اودس کو او د اوداسن ورستو دا دعا ویلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا اوداسن ورستو دا دعا ویلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك چې دا دعا ویلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالى فرشتو ته وی دا کم الفاظ چې اول دا ولیکي دا کم الفاظ چې دا ویلو دا ولیکي او دا زما د عرش تلاندې محفوظ اوساتای زما د عرش تلاندې دا الفاظ کې دا وي چې کله ورځ د قیامت شي د دې بدلی به ورله بیا زور کوم چې زما د شان سره څومره خای بیا زما مرضی ده زما خوخه ده چې دته د دې زه څومره بدله ورکوم خو دا الفاظ چې دا وي دا ورله د عرش ته لاندې محفوظ کېده محفوظ کېده نو به هر حال اودس دا په ښې طریقې سره پکار دی مونږ اودسونه کوو خو دلته لګیا یو اودس کوو دلته دوه تنه د یو بل سره خبرې کوو نو دلته کې اوبه هم ضایع کېږي اوبه هسې بهیږي او دلته کې د اوداسه چې کوم ثوابونه دي د هغې نه محرومه شو یو خو اودس زمونږ په سمې طریقې سره نه دی بیا هم مسنون دعاګانې ویل د اوداسه نه وروستو بیا اذان ته ځان را رسول نو دا داسې خبرې دي چې دې نه په شریعت کې ځان خبرول پکار دي حالانکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کم انسان چې اذان وکړو او د اواز تر کم ځای پورې ورسېدو کوچ بوټی دی او کوشین بوټی دی ګټه ده او کو لوټه ده چې د اواز ورته ورسېد تر ورځې د قیامت باندې به دا څیزونه د دې انسان دپاره ګواهي کوي او دغه څیزونه د دې انسان دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د مؤذن دپاره دعا غوښتله کوم انسان به چې اذان کو نبی علیہ السلام به دعا غوښتله الله ته ورته مغفرت نصیب کا الله ته ورته څه نصیب کا الله ته ورته مغفرت نصیب کا مؤذن د پاره به نبی علیہ السلام دعا غوښتله دعا او حدیث مبارک کې راځي وی مؤذن به په ورځ د قیامت هسکه غړی ګرځي په میدان محشر کې به د سټ دنګې معنی هسکه غړی به ګرځي سر اوچتې به ګرځي ځکه د الله عبادت ته بلنه کړې ده د الله عبادت ته خلک را بللی دي نو اول کوشش کوه چې اذان وکړي داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان د سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي
د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېر مننه. والسلام.